أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. सूरत यूनुस 31 नंबर आयत. पदी 31 नंबर आयत की दलील इअ्तिराफी इल्ज़ामी, यानी आगा दलील چې داغي ځنی حصے کافرانو په خپل باندې هم تسلیمولي او منلي. دا ذکر کیږي په توحید د الله تعالی باندې او د مشرکانو پر رد کې دلیل ذکر کیږي. الله تعالی نبی علیہ السلام ته وی قول ورته وایا من يرزقكم چې څوک رزق درکې تاسو ته من السماء اسمان طرفنا والارض رزمکنا اسمان نه پیسلی او بارانونه او زمکینه پیداوار. اما یملک السمع ای څوک چې مالک ته څوک مالک ته السمع د غوګونو او ابصار او د سترګو د غوګونو سترګې انسانانو له چاور کړی دي او چې کله کړنی نو څوک کړنی او چې ول غوګونو خکای ټیکای نو څوک ور ټیکای. ومن يخرج الحي او هغه څوک چې راوباسي ژوندې من المیت د مړی نه ويخرج الميت من الحي او راوباسي مړی د ژوندې نه. ومن يدبر الامر او څوک تدبیر د کارونو کوي فسيقولون الله نظر د دوی به وجدا ټول الله تعالی کوي. د دینه معلومیږي چې مشرکان به دې خبره مانی قایلو چې رزق ورکول والا ذات هم الله تعالی دی، خالق او مالک هم الله تعالی دی، ټول نظام چلاونکي هم الله تعالی دی. دا مشرکانو کله عقیده و په دې کې دا اختلاف نه. شرک د هغوی په عباداتو کې او د هغوی په حاکمیت کې شرک او په عباداتو کې دغه شان تحلیل او تحریم کې د هغوی شرک. نو معلومیږي دا چې مشرکان چې کوم شرک کوون په ټولو اقسامو کې داخل نه، د شرک په ځینې اقسامو کې داخلو او ځینې ځګنو کې د هغوی عقیده توحید ورکه د ځګن کې په دې ځګن نه معلومیږي. الله تعالی وایي ته د خلکو نه تپوس وکړه چې رزق څو درکوي اسمانه طرف نه ځمکې طرف نه او څوک مالک د غوږونو د سترګو دی. د دې مفهوم معنی بیخي واضح دي که څه خبره نشته، لیکن دا وروستنۍ جمله چې ومن یخرج الحي من المیت څوک راوباسي ژوندي د مړو نه، دا بحث مخکې نه تېر شوی دی. د الله تعالی په قدرتونو کې یو لوی قدرت دا ده چې ژوندي د مړو نه پیدا کړي، مړي د ژوندو نه. دې باندې مخکې موږ ځای په ځای باندې بحث کړی دی چې د دې که د دې نه مراد دا تشبیه مراد شي، حقیقي معنا باندې حمل نشي. به معنا دا ده چې الله تعالی نظام داسې دی چې کله کله قیمتي خلق او چت خلق د بیکاره خلقو نه را پیدا کړي. لکه مثال په تور باندې ډېر خلک داسې دي چې هغه په دنیا کې پیغمبران تیر شوي دي، لوی هستی دي، لیکن پلارانی کافران دي، پلارانی قیمتي خلک نه دي. یا ډېر خلک داسې چې هغه د زمانې وخت د زمانې ظالمان جاهلان تیر شوي دي، لیکن بچي لوی لوی علما او نیکان خلک تیر شوي دي. لکه مثال په تور باندې د اکبر باچا تاریخ و حواله. اکبر باچا یو جاهل انسان انپړ سړی حکومت یې جوړ کړو او بل لوی ریاستونو باندې د حکومت او دته چا ویل چې یاره ته انپړ سړی د نبی علیہ السلام د پیغمبرۍ زر کاله پوره شو، پکار د جوست یو بل ته یو انپړ سړی ته یو بل دین جوړ کړي. اګه څنګه چې نبی علیہ السلام امي او انپړ سړی او پیغمبرو د ستم انپړ سړی ته په حال نوې دا وک تم تکړه سړی د یو دین جوړ کو د خپل مشاورینو په مشوره باندې هغه ته به دین اکبری وایو او اعلان یې وکړ چې اسلام منسوخ شو، اوس دین اکبری مذهب شو. اگر چې د مسلمانانو د کورنۍ سړی لیکن انپړو جاهلو بیا دې کس دین اکبری جوړ کړ. باغې کې اولنې شرط دا و چې کوم سړی حکومتي عہده سنبالي نو اول به اکبر باچا ته سجده هم کوي، دا پکې اولنې شرط شو. د خلاف علما را پاسېدو، ډېر خلک پکې شهیدان شو، ډېر خلکو خاموشي اختیار کړه، لیکن ډېر خلک پکې جهاد ته را پاسېدو او لاړل او رضی په دربار کې سر عام اعلان یې وکړ چې دا کفري عقیده ده او دا ناجایز ده او د خلاف یې سخت تحریک وچلاو.
د دغه تحریک قرباني آثار دا چې د زامن بیا لوی علما چې ونه جوړ شو او بیا هغوی چې کوم دی نو دین دپاره ډېر لوی خدمتونه کړي دي، لوی لوی عالمان تېر شوي دي. نو پلار یې بیکاره کس، زامن لوی خلک، قیمتي خلک. نو که دا په تشبیه باندې حمل شي نو معنا پیدا شي چې د بیکاره خلکو نه قیمتي خلک پیدا کېږي او د قیمتي خلکو نه کله کله بیکار هم پیدا کېږي. لکه پلار به لوی عالم مجاهد زوی به ایسته کړي دین نه واوړي بل طرف ته به لاړ شي، یا به جاهل انپړ فاسق فاجر جوړ شي. نو هلته کې پلار قیمتي سړی دی، هغه مثال دی یو ژوندي سړي دی. او اولاد چې کوم خپله لار یې پرېښودله په فاسق او فاجرانو په لار پسې شو، شرابیان نشیز خلک دې جوړ شو، دا په منظر د مړو شو. دا مړی د ژوندو نه را پیدا شو. یا پلاران مسلمانان بچي کافران، کومه زمانه کې چې ارتداد سیوا شي نو اکثر به داسې بچي د مغربي تعلیم په وجه باندې، د چاینا تعلیم په وجه باندې، روسي تعلیم په وجه باندې بچي اسلام پریم ښودله بل طرف ته لاړل او پلاران یې مسلمانانو. نو دا هم داسې شول لکه مړي چې د ژوندو نه پیدا شوي، اگر چې په دې کې د پلارانو نه اهلي بیخي واضح ده. دویمه معنا دا ده چې دا په تشبیه باندې حمل نشي بلکې په حقیقي معنا باندې حمل شي. او حقیقي معنا دا ده چې الله تعالی ژوندي د مړو نه راوباسي. ژوندي د مړو نه حقیقي معنا کې داسې راوځي. که تاسو خیال کړئ نو مرغۍ شولې، مرغۍ چرګې دا د انډو نه پیدا کېږي، یو د انډه کې ساه نه وي، نو دا یو ژوندی سری څیز د یو مړ څیز نه را پیدا شو. بیا دغه شر مړی د ژوندي نه راایستل، دغه معنا په عکس باندې واله، لکه ژوندی چرګه، ژوندی انډه، ژوندی چرګه او ژوندی مرغۍ راواله. د دغې نه یو مړ شی پیدا کېږي چې هغه انډه ساه نه لري. دا د عظیم قدرتونو علامات دي. خاوره مړه ده، په خاوره کې حرکت نشته، احساس پکې نشته، لیکن د دې خاورې نه شنه بوټي را زرغون شي، هغه باقاعده ترقي کوي، پورته رواني حرکت کوي. نو په دې صورت کې دا حقیقي معنا شو. او دا هم په الله تعالی په قدرتونو کې داخلي دواړه معنی په خپل ځای باندې سمون خوري او د قدرتونو لوی لوی علامې دي. نو وایي دې خلکو نه تاسو کې چې د ژوندي نه مړی څوک راوباسي، چونکې تاسو د مشرکانو نه دی. نو معلومیږي دا چې دینه مراد حقیقي معنی چې په حقیقت کې ژوندی شي د مړی شي نه څوک را پیدا کوي. او دغه شان ده کې دغه په عکس باندې مړی د ژوندي نه څوک را پیدا کوي. ومن یدبر الامر، او څوک تدبیر د کارونو کوي، ټول نظام چلون کې متصرف د څوک. پس یقولون الله، نظر د چوبو وجدا ټول کارونه الله تعالی کوي. نو معلومیږي دا چې په دې عقیدو کې مشرکان شرک نه کاوه، په دې کې عقیده د توحید، ولیکن نور شاخونو کې به شرک موجود و. فقل نو تورته وایا افلا تتقون، آیا تاسو ولې نه یریږئ د الله نه چې خالق هم الله شو، مالک هم الله شو، متصرف هم الله تعالی شو، رزق هم الله درکوي، ټول احسانات د الله تعالی شو. بیا د الله نه نه یریږئ چې نور خلق سره شریک کوئ، نور مخلوق سره د خدای په صفاتو کې شریک کوئ، بلکې د الله نه یره پکار د داسې کار بیا مه کوئ. فذلکم الله ربکم، نو دغه ستاسو الله د جرب ستاسو دی، الحق په حق سره. فذلکم الله یعنی دغه د لوی صفاتونو والا ذات چې مخکې ذکر شو، دغه ستاسو الله تعالی دی او ستاسو رب دی په حق باندې. در ټول دلیل خلاصه شوله. دلیل حاصل دار ودل چې الله تعالی ستاسو په حق باندې رب شو. فماذا بعد الحق الا الضلال، نو نشته دی وروسته د حق نه مګر صرف گمراهي ده. حق لاره چې پرېښودله نو بیا به صرف په گمراهۍ کې پرېوځي. د دې آیات نه مالک القرآن دا مسله را واضح کړې ده چې د حق او د باطل په منځ کې درېیمه فاصله نشته، چې یو شی د حق هم نه او باطل دی هم نه، بلکې په منځ کې بل څه شی شي. وایي داسې نه کېږي، یو څه چې حق و باطل به نه، یو چې باطل و دا به حق نه. کومه خبره چې حق کې ثابته نه شوله، حق نه وه، لازم به باطلي. خو دا مسله په څه کې ده؟ دا مسله په اصولو کې او په عقایدو کې ده. عقاید د اسلام کوم عقاید چې دي، د اسلام چې کوم بنیادی اصول دي، نو باغې کې چې کوم مسله قرآن او حدیثونو ثابته وه، حق وه، نو دا باطله نشي کېدی. او چې کوم مسله قرآن او حدیثو کې نه وه، حق نه وه، نو هغه لازم باطله دغه بیا حق کېدی نشي. په دې وجه باندې په دغه اصول په بنیاد باندې کوم چې دا د جمهور د علماو اتفاقي عقیده ده. موږ اهل سنت والجماعت په دې عقیده باندې یو چې په اصولو کې زموږ سره اهل سنت والجماعت په اصولو کې زموږ سره څوک اختلاف کوي او د اهل سنت والجماعت د عقیدو نه چې څوک منحرف دي او اخوا دي، موږ دغه ته باطل خلق وایو.
او داسې نه وایو چې دا په حق هم نه دي خو باطل هم نه دي ښه خلک بل شانتي کې خلک دي درېمګړی خلک دي داسې نشته نو په دغه وجه باندې په اصولو کې دغه مسله ده او په قاعدو کې چې حق نه وه نو لازم به باطل وي لیکن دا قاعده په اجتهادیاتو کې نه جاری کیږي اجتهادیاتو کې داسې نه ده اجتهادیات داسې مسایل شو یو مسله شوله چې په هغې کې ګڼ احتمالات دي نو مجتهدین د هغې نه جدا جدا رایې واخیستله احتمال د واخیست ممکنه ده چې دا معنی شي او بیا بل مجتهد بله معنا واخیسته بل ته بله معنا واخیستله نو دې کې ښکاره باندې خو اختلاف معلومیږي لیکن په دې اجتهادي مسایلو کې باطل نه ټول حق د دې مثال چې کوم دی هغه واقعه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ده په کومه کې چې نبی علیه السلام مجاهدین یو ځګین ته ولېږل هغوی ته یې هدایت جاری کړه چې که پلانکې ځګین ته ورسېدلی ماسپښین لمونځ به هلته وکړي او که پلانکې ځګین ته به بیا ورسېږه ته به مازدیګر لمونځ وکړي دوی چې سفر شروع کړو نو کوم ځای چې ته ماسپښین دپاره د کوم ځای ښودلی هغه ځګین ته دوی ونه رسېدو او د دوی غالب خیال دا و چې که دغه ځګین ته موږ رسېږو ماسپښین لمونځ به قضا شوی نو صحابه کرام دوه ډلې شو یوې ډلې ویل د نبي علیه السلام مطلب دا و چې تاسو به ورسېږئ نو لمونځ به وکړئ او موږ خو ونه رسېدو نو لمونځ خو نه شو قضا کولی لمونځ خو کول پکار دی په هغه ځای باندې ودرېده لمونځ دې وکړو ځینو ویل نه د نبي علیه السلام مطلب داسې و چې که قضا کېږي که نه قضا کېږي خو دغه ځګین ته یې خامخا ورسوئ ځکه په دې خبره کې خو دواړه احتمال شته دی دې کسانو لمونځ قضا کړو او چې کله هغه ځګین ته ورسېده نو لمونځ یې بیا وکړو دغه حال په مازدیګر منځ کې هم وشو دا دواړه ډلې نبي علیه السلام د لارې خپله قصې بیان کړه نبي علیه السلام د دواړو تایید وکړه چې تاسو دواړه په حقه باندې صحیح یئ حالانکه دواړه عمل د یو بل نه مخالف دي لیکن دا اجتهادي مسایل دي دا اصول نه دي دا قاعده نه دي نو په دې کې باطل الزام څوک نشي لګولی دا یو پکې باطل شو بل پکې حق شو یا دغه شان ده کې یو شرعي بله مسله ده یو سړی به یو ځای کې ناست دی هلته کې یو ځګینې ته لاړ ناشنا ځګینې دی لمونځ کوي لیکن قبلې پته ورته نه لګي چې قبله به کم طرف ته وي داسې با اعتماده څوک شته هم نه چې تپوس دې وکړي قبله دې معلومه کړي نو د ده خیال دا و یو طرف یې وټاکه چې کیدای شي دا قبله را بس یو سوچ یې وکړي یو اندازې ولګوله لمونځ خو بې پارس دی خامخا به لمونځ کوي نو اندازې مطابق د یو طرف ته ودرېده بیا ورته اثارو نه پته ولګېده چې دا قبله نه ده دی بل طرف ته تاو شو هغې ته یو رکعت لمونځ وکړو څلور رکعته لمونځ دی بې ذهن کې راغله چې دا طرف هم نه دی یا ورته چا معلومات ورکړل چې دا قبلې ته غلط ولاړې قبله دغه نه ده دی بل طرف ته تاو شه دی بل طرف ته تاو شو هلته کې هغې ته لمونځ وکړو نو اوس ګوره یو رکعت یو طرف ته یو رکعت راغی لیکن د دې باوجود لمونځ صحیح دی او قبلې ته لمونځ نه دی شوی دا ولې دا اجتهادي مسایل دي او په اجتهادي مسایلو کې چې کوم دی نه ټول حق باطل پکې نه نو په اجتهادیاتو کې څوک باطل نه وي داسې ته نشي ویلی چې امامانو متعلق د مسلکونو متعلق فتوا جاری کړي چې دا یو بل نه خلاف رالو اقوال بدل رالو لہذا به دې یو دی حق شي باقي دی باطل شي دا نه شي کېدی ځکه اجتهادیاتو کې دا نه چلیږي دا قول دا فتوا نه چلیږي البته په اصول او قاعدو کې بنیادي طور باندې خامخا چلیږي نو کوم خلک د اهل سنت والجماعت د اصول نه منحرف دي اخوا دي خو دي حق دغه لازم باطل دي اهل سنت والجماعت کوم اصول دي هغه په اول سر کې قران دی او دویم کې سنت رسول دی دریم کې چې کوم دی اجماع د امت او څلورم نمبر کې قیاس دی اول مسله په قران کې چې کېږي ټول اهم لویه مرتبه د قران ده قران کې برآمد نشو د نبی علیه السلام سنت په کتل کېږي هغه کې ښکارا باندې موجوده نه و نو بیا به د دې وروسته د امت اتفاق ته لاړ شو چې صحابه کرام او وروسته مسلمانانو په کوم سره اتفاق راغلی دی د امت علما په کومه خبره اتفاق دی چونکه اجماع د حدیث نه ثابت ته لا یجمع امتی علی الضلاله بیا اجماع په دې کې پیدا نشو اخر کې مجبورا من قیاس په ذریعہ باندې معلومه دا د اهل سنت والجماعت اوس بنیادی اصول دي اوس یو سړی را پاسېږي هغه قرآن نه منحرف شو لکه منکرین قرآن شته دی نو دغه اول سر نه باطل شو دویم سر کې خلک قرآن منونکي خلک موجود دي لیکن سنت رسول نه خلک وخت له سنت رسول نه په الحال په فتنې دارا برسره شوي دي او زه به زمانه باقاعده اعلانات شوي دي چې د نبی علیه السلام د قول نه علاوه بل هیڅ شی دلیل نه دی صرف قول دلیل دی او قول یوازې سنت نشي کېدی دا خبره غلطه ده د سنت لپاره څلور شرایط مخکې موږ ویلي دي نو معلومیږي دا چې دغه منحرف د سنتو نشو او منحرف د سنتو نه دا هم اهل سنت والجماعت د اصول نه بهر شو لہذا دا د اصولي خبره ده نو دا په باطل فرقو کې شامل شو دریم نمبر کې داسې خلک شته چې هغه اجماع نه مني اجماع نه منکرین دي نو منکرین د اجماع دا هم په باطل فرقو کې شامل
او څلورم نمبر کې چې منکرین د قیاس دي هغه به بیا شامل دي. نو بری طریقه باندې معرفت القرآن ذکر کړی دي چې په اصول او عقایدو کې د حق نه وروسته صرف باطلی یعنی چې اهل سنت والجماعت د وصول نه اخوا کېږي د باطل کې په خپل باندې شاملېږي او په اجتهاداتو کې بیا باطل نه بلکې ټول اقوال په خپل ځای باندې حق دي. صرف د اولا او د خلاف اولا مسله به اخوا به کې نرسته نه. نو الله وی فماذا بعد الحق الا الضلال، نو نشته وروسته د حق نه مگر صرف گمراهی ده. فانا تصرفون، تاسو چرته اړولې کیږئ. تاسو دا خبره معلومه کړه چې الله تعالی د ټول صفاتو مالک دی، خالق دی، متصرف دی، دا یو حق مسله شو. اوس د دې حق نه اخوا وختل د یقینا باطل دی، گمراهی ده. لہذا تاسو د دې دلایل باوجود کم طرف ته اړولې کیږئ، یعنی بناجایز بس ولې كذلك حمدك شانتك حقت كلمة ربك پیوشوی د وینا درفست علی الذین فحق کسان پسی فسقو چې نافرمان دي انهم لا یؤمنون چې یقینا دوی به ایمان را نه وړي. دا تسری د نبی علیہ السلام ته. نبی علیہ السلام ته تسری په دی لیول چې کستا مخالفین د قرآن او د حدیث دشمنان د اسلام دشمنان پیدا شو او په دې دشمنۍ باندې کلک یو نه متاثر کېږي، ایمان نه راوړي، دا خبره ډېره ناشنا نه ده. بلکې د مخکې الله تعالی په ازل کې مقرر کړی ده چې د اسلام مستقیل نافرمانی کوونکی سړی به د ایمان توفیق به نصیب نشي. کم خلک د اسلام او د شریعت مستقیل نافرمانی کوي، مستقیل دایمي تور باندې، کله نه کله هغه جدا مسله ده. دایمي نافرمانه کس چې کم دی دې ته الله تعالی د ایمان توفیق نه ورکوي. نو لہذا د موجوده فاسقانو کم خلک د اسلام دشمنان دي، د مستقیل نافرمانی په وجه د الله تعالی د ایمان توفیق اخیستل د لری کړی دی، نو دا به هم د قشان کافران پاتې کیږي. نو لہذا د مایوسی خبره پکې نه ده پکار، مایوسی خبره نشوله. نو دا تسلی د نبی علیہ السلام د پاره، بیا د قیامت پورې د امت د پاره تسلی ده چې ټول خلک مسلمانېږي نه. قل ورته وایه هل من شرکائکم، آیا شته د شریکانو ستاسو نه من هغه څوک یبدأ الخلق چې پیدا کړي مخلوق په اول ځل باندې ثم یعیده بیا دوباره ژوندی کړي، دا څوک پکې شته؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده، نو ورته وایي چې الله تعالی پیدا کوي مخلوق په اول ځل او بیا دوباره ژوندی کوي. فانا تفكون، تاسو چرته کې اړولې کیږئ. دا بل دلیل د الله تعالی په توحید باندې. خو په دې ځکه کې صرف دومره فرق دی چې کله مشرکانو نه تاسو کې چې په اول ځل باندې مخلوق پیدا کول بیا هغه مړ کېدل او دوباره بیا را ژوندی کول، دا رچا په اختیار کې دي. مشرکان دا خبره منل د کار الله تعالی کې بل څوک نه کوي. لیکن په دې ذکر کې مشرکان اقرار نه کوي، اقرار یې پرې خودو او مخکې ویل چې بس یقولون الله زرد چې الله دی به وجه د کارونه الله کې دلته نه وي، ځکه نه وي چې دا اقرار هم کوي چې مخلوق مړ پیدا کول بیا مړ کول او بیا را پیدا کول ژوندی کول دا صفات هم د الله تعالی دی. نو بیا خو د بوتانو هیڅ حیثیت پاتې نشو او مکمل ختم شو. نو په دې کې د مشرکانو د باطل خدایانو مکمله کمزوري بډاګه کېده چې بډاګه کېده، نو دې ته خپته موجوده سیده، لیکن نسد د وجنه چپ پاتې شو، د بدنیتۍ د وجنه د کینې د وجنه چپ پاتې شو چې ملامت نشو او زمون د خدایانو کمزوري ښکار نشي. نو دی بخا مخه د ټیم کې خاموش پاتې کیږي. چې کله خاموش پاتې شو جواب یې نه درکاو، نو تو ورته په خپل معنی وایي چې الله تعالی یبدأ الخلق، الله تعالی پیدا کوي مخلوق لره په اول ځل ثم یعیده به دوباره هم ژوندی کوي. نو معلومه شو چې کوم ځای کې مخالف د کینې نه ډکو حق خبره معنی چې شمبوشي کوله نه ویلا، نو ته په خپل باندې وایي چې واضح ښکاره شي خبره. فانا تبكون، تاسو چرته